یو ډیر معتمد کس خپل واقعه بیانې. زه یو ځل یورپ ته لاړم، هلته د مانځه وخت راغی، نو زه په مانځه باندې ودرېدم. یو انګریز ما ته د ډېر وخت نه ولاړو او ډېره حیرانتیا سره یې ما ته کتل. کله چې زه د مانځه نه فارغه شوم نو هغه انګریز ما ته وویلي، ویل تا چې کوم ورزش وکړو نو آیا دا طریقه تا زما د کتاب نه زده کړې ده؟ ځکه زه د ورزش ډېر غټ او ماهر ډاکټر یم او ما په خپل کتاب کې د ورزش عمده طریقه ښودلې ده. ما یو کتاب لیکلی دی او ما په هغه کتاب کې د ورزش بهترینه طریقه عمده طریقه ښودلې ده. په کومه طریقه چې اوس تا دا مونځ وکړه، د خپل عبادت دې وکړو، کومه طریقه چې اوس تا اختیار کړه او په دې طریقه ورزش کولو سره انسان د سختو او پیچیدو مرضونو نه محفوظ کیږي. نو دا کس وی بیا ما ته د ډاکټر د دې وضاحت هم وکړو چې که چېرته یو کس ولاړ وي، د ولاړې ورزش کوي او نیغ لاړ شي سجدې له، ډایرکټ سجدې له لاړ شي، نو په دې سره په زړه او دماغو باندې غلط اثر غورځېږي. نو ځکه ما خپل کتاب کې د ورزش دا طریقه لیکلې ده چې اول به انسان د ولاړې ورزش وکړي، لاسونه به د نامه لاندې تړلي وي، بیا به لږ راښکته شي، د لاسونو او ملا ورزش به وکړي. مطلب موږ چې دا کوم رکوع کوو په مانځه کې دا حالت یادوي، بیا به سر د ځمکې سره ولګوي او ورزش به وکړي، سجده یادوله، بیا به ځمکې ته لاړ شي. بیا د انګریز ډاکټر دی مسلمان ته وویلي، او دا تا چې اوس کوم ورزش وکړو نو دا خو داسې معلومیږي چې تا زما کتاب کتلی و، ځکه داسې ورزش خو صرف ماهرین کولی شي، چې کوم د دې ورزش ماهرین وي هغې داسې کولی شي. دا کس وایي چې ما د انګریز ډاکټر ته وویلي ما ستا کتاب نه لیدلی دی او نه مې د هغې نه د طریقه زده کړې ده، بلکې زه خو مسلمان یم، اسلام مونږ ته د مانځه حکم کړی دی، شپه ورځ کې مونږ 5 مونځونه کوو، دا خو ما خپل فرضي عبادت او مونځ ادا کړ، دا عبادت دا خو مونږ د ورځې او د شپې 5 پیرې کوو. د انګریز ډاکټر چې دا خبره واورېدله ډېر زیات حیران شو او بیا یې زمانه د اسلام او د مونځ متعلق نور ډېر معلومات حاصل کړل. نو ګوره عزتمندو، مونځ دې کې صرف اخروي فایده نه ده، دې کې سنسي او طبي فواید هم شته. یو بله ډېر عجیبه واقعه کې راځي، یو کس د زړه په بیمارۍ کې مبتلا، نو د علاج دپاره اسټرالیا ته لاړ. هلته د زړه یو ماهر ډاکټر ته ورغی، هغه چې د ده پوره معاینه وکړه، چکپ یې وکړو، نو ده ته څه دوایانې او یو ورزش وښود او ورته یې ویلي چې ته به 8 ورځې دا ورزش زما نه د فزیو په وارډ کې کوي، هلته به راځې هغه وارډ کې او زما د نګرانۍ لاندې به دا ورزش کوي، زما نګرانۍ لاندې به زه به ته ګورم، دا ورزش به ته زده کوې. نو د مسلمان زه چې کله دا ورزش وښوده
د مسلمان چې کله د ورزش ته سوچ وکړو نو دا بعینه د مسلمانانو د مانځه طریقه وه یعنې د دې ورزش ټول افعال او ټول کردار دا د مانځه د افعالو په شان کم نقل او حرکت په چپه ورزش کې و وي هغه مونږ د مانځه دپاره کوو د ټولو د مانځه طریقه وه بهرحال د اتو ورځې دا ورزش په صحیح طریقې سره وکړو دې ډاکټر ورته وویلي چې ته په دې ټولو مریضانو کې اولنی داسې مریض یې چې تا زمانه دا ورزش په ډېرې ښکلې طریقې سره او ډېر زر دې رانه زده کړه او بیا دې په صحیح طریقې سره دا ورزش هم وکړو حالانکې دلته دا نور مریضان دي دا په اتو ورځو کې خو صرف د ورزش دا طریقه هم نشي زده کولی دا خو مشکله طریقه ده او تا ډېره زیاته زر زده کړه نو دې کس ورته وویلې وي زه مسلمان یم او ستا د ورزش دا طریقه دا مکمل بعینه زموږ د مونځ په شان ده نو ځکه ما ته د دې په زده کولو کې څه مشکل نه و دا خو زموږ عبادت دی بیا دې ډاکټر دې کس ته څه دوایانې ورکړه او د دې ورزش متعلق یې ورته څه هدایات هم ورکړل او بیا را رخصت نو زما وروڼو معلومه شوله چې په مانځه سره انسان د زړه د بیمارۍ نه هم صحت میلاویږي صحت ورته الله پاک نصیب کوي صحت ورته نصیب کېږي مانځه سره نو د مانځه هره طریقه هر یو رکن سره خپله خپله سنسي او طبي فایده انشاءالله دا به م چاته بیان کړو دا هم درته انشاءالله ویم چې رکوع انسان کوي په دې سره انسان ته سنسي او طبي څه فایده میلاوي د سجدې په حالت کې دغه شان د دوه سجدو په منځ کې چې دا لږه ناست دی په دې کې سنسي او طبي څه فایده ده د مونځ په هر رکن کې صرف دنیوي او اخروي فایده نه بلکې سنسي او طبي فایده هم دې سره انسان ته میلاویږي